او موږ تاسو ورکو په خپل بچو له پیسې دې د پاره ډېری هغې ته پیسې ورکوي نو یا به ګټي یا به یې خو جواري شوه که نه پخوا به چې یو کس به جواري چېرته کوله نو هغه به ټول کلي کې بدنام وي دا جوارګر دی خلکو به دا جوارګر دی نن موږ او تاسو تر هر کور کې جوارګر ناست دی پلار دی تپوس نه کوي چې بچې ته پیسې ګټي او چېرته ځي اگر موبایل ته ورځي یا یې ګټي یا یې موبایل ته ورځي یا یې ګټي یا به ولي یا پې څه کوي انلاین لړو کوي هغې کې یو بل ته ځي راځي ماله خدای ناکړه ماله داسې وکړه ماله داسې وکړه دا تپوس نشته یاد ساتئ د دې نن موږ تاسو وګورو د ټولو نه لویه مسله چې زما او ستا د نوجوان دپاره د ماشوم دپاره د ښځې دپاره د مشر دپاره د سړي دپاره راوتې ده د هغه موبایل دی هغوی کې مشغول دي څوک پکې څه کوي څوک پکې فیسبوک کوي څوک پکې گیمونه کوي څوک پکې لاین لډو فری فایر کوي څه کوي او بیا نوې نوې نخرې هغوی راوباسي زما او ستا د نوجوان د نسل د تباه کولو لپاره او دوی پوهېږي نه څوک پیرې دې پیسې ووالي یو ایک به راوباسي وایي دا دومره دومره لپاره دا وکړه او هغې ته پیسې ورواچوي او एकदम ایک بند شي او پیسې ووځي اوس بیا راوته دی دینان څه ګیم به څه به یې ما ته دې لګانو لاره کې ووایي نور ما د هغې باره کې دا نه دي کړي چې دا څه شی دی او موږ تاسو ورکوو په خپلو بچو له پیسې دې دپاره ډېري هغې ته پیسې ورکوي نو یا به یې ګټي یا به یې خو جواري شوه که نه پخوا به چې یو کس به جواري چېرته کوله نو هغه به ټول کلي کې بدنام وي دا جوارګر دی خلکو به دا جوارګر دی نن موږ او تاسو تر هر کور کې جوارګر ناست دی پلار دی تپوس نه کوي چې بچې ته پیسې ګټي او چېرته ځي اگر موبایل ته ورځي یا یې ګټي یا یې موبایل ته ورځي یا یې ګټي یا به ولي یا پې څه کوي انلاین لډو کوي هغې کې یو بل ته ځي راځي ماله خدای ناکړه ماله داسې وکړه ماله داسې وکړه دا تپوس نشته یاد ساتئ د دې یو سیکنډ د یوې روپۍ تپوس ته الله تعالی کوي چې ته څومره وخت د سهار نه والې ماښامه پورې او بیا د ماښام نه والې تر ماسپښینه پورې چې ټوله شپه موبایل وګورې وخت یې په دې کې ضایع کړه بیا سهار کېدلو پاڅي او څه ټایم په 10-11 بجې پاڅي او بیا دې فخر وکړې چې ما خو ډېر وخت نه پورې موږ آرام کوو د دې وخت به م الله تپوس کوي چې تا له ما دا وخت درکړی او دا تا په څه شي کې ضایع کړو ورځ د قیامت به الله تپوس هم کوي چې وخت مې درکړی و دا وخت دې په څه کې ضایع کړو او د دې صحت به م الله تپوس کوي چې صحت مې درکړی او څه دې پکې وکړل نو کوشش به دا کوو چې خپل وختونه به نه ضایع کوو خپلې پیسې به نه ضایع کوو خپل صحت خیال به ساتو دغرنګې د الله صحت راکړی دی په دې کې به اعمال کوو الله ژوند راکړی دی په دې کې به اعمال کوو نو کله به ما ورته د آخرت لار به مونږ ته سمیږي او که چېرې مونږ د زړه او د خواهش پسې لګیا یو او زړه کې بس خبره راځي او وروسته هغه به راته مونږ دنیا دا ژوند دی زندګي ده تېره به شي نو ګورې دا بس د مرګ پته نه لګي ته به وایې چې زه نور اعمال کوم اوس خو به یې کومه او ناڅاپه به مرګ راغلی وي او ټولې منصوبې به دې نیمګړې پاتې شوي وي نو بیا به دې هلته کې چې کله تپوس کوي په قبر کې او چې کله انسان کېږي د فرشتې راشي او تپوس دې کوي او ورته وایي دین دې څه دی مذهب دې څه دی او پیغمبر علیه السلام شکل باندې مخې ته کې د ده باره کې څه وایي نو که په ژوند باندې موږ دین زده کړی او په دین مو عمل کړی مذهب مو زده کړی او په مذهب مو عمل کړی وي او د رسول الله زندګي مو زده کړې وي د رسول الله زندګي مو ځان کې راوستې وي نو بیا به هلته کې موږ وایو چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او که چېرې نه موږ د دې پخوا خاطر کې نه تېر شوي او په بله لاره تللي یو او موږ دا خپل ژوند او د زندګۍ مقصد نه یې ګڼلی نو هلته کې به وایي لا ادري لا ادري هغه لا ادري نشته پته چې دا څه دي تپوس به جواب ورکوي موږ ته پته نشته نو ژوند هغه دی چې د شریعت په تعالو دنده تېرې شي زندګي هغه ده چې الله او د الله رسول خوشحاله شي او که چېرې موږ الله او د الله رسول صفتو یاد ساتئ ولې دنیا الله پیدا کړې ده موږ تاسو الله پیدا کړي یو نو چې موږ الله خفه کوو نو دې په مقابله کې به الله موږ خفه کوي چېرې به هم موږ ته بیا خوشحالي نصیب نه شي دا یاد ساتئ نن موږ تاسو ولې په پریشانیو کې یو هر کس پریشانی کې د موږ د دې په مقابله کې موږ الله خفه کوو موږ د الله د رسول طریقې ځان کې نه راولو نو الله تعالی هغه شرط فیصلې رالېږي موږ خفه کوي نو الله دې داسې وکړي چې زموږ سره د ژوند د وخت د صحت د دې ټولو قدر پیدا شي خپل وخت نه ضایع کوو خپل آخرت ته تیاری وکړو په زندګۍ کې زموږ د دین راشي او په دین او په اسلام او په شریعت باندې موږ عمل شروع کړو واخر دعوانا الحمدلله